يحكم ما يريد. دا سورة مائدہ په ترتیب جمعی باندې 5 نمبر سورت ده او په ترتیب نزولی سماوی باندې 100 او 12 نمبر سورت ده. د سورة فتحنا دا سورت رست نازل شوه ده. د دې سورت کلمات چې دي 2000 او 4 دي او حروف د دې سورت 15900 او 3 دي. د دې سورت ربط د مخکې سورت سره ده چې په مخکې سورت کې الله پاک د یو څو عقود ذکر کړو، لکه عقد د نکاح، عقد د مہر او عقد د امان، عقد د امانت. دا یو څو عقود الله پاک مخکې ذکر کړیو. په دې صورت کې الله پاک د عقود ذکر کوي، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. نو دلته الله پاک د عقود ذکر کوي. یو څو عقود دلته صراحتا ذکر کیږي او یو څو عقود دلته ضمناً ذکر کیږي. نو دا د دې دوه سوراتونو په مابین کې ربط شو. دې سورت ته سورۃ مائده وایي ځکه په دې کې د مائدې ذکر دی چې الله پاک عیسی علیه السلام باندې مائده نازله کړه. دارنګه دې سورت ته سورۃ عقود هم وایي. دلته عقد الصداق، عقد الحلف، عقد المعاهده، عقد الامان، یو څو عقود الله پاک ذکر کوي. او دارنګه دې سورت ته سورۃ منقذه وایي لانها تنقذ صاحبها من ملائکه العذاب. دا سورت خپل تلاوت کون کی تا د ملائکو د عذاب نه امان ور کوي. نو سورۃ منقذه ورته وایي. نزلت سورة المائدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. لسم کال د هجرتو د حجة الوداع کالو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله پاک دا سورت نازل کړو. په مابین د مکی او د مدینه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اوخه باندې ناستو. نو د ډیر بوج نه د اوخي یو پختې ماته شو. بیا ترنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام را کوش شو. وذالک من ثقل الوحی. د دین ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم اتیا ورځې ژوند دیو. یا ایها الذین آمنوا، الله پاک فرمای اے مومنانو اوفوا بالعقود، تاسو وفا وکي په عقود باندې. وفا حفظ ما يقتضيه العقد. وفا او اوفا د دې دوړو یو معنا ده، لیکن په اوفا کې لږ مبالغه زیاته ده. اوفو تاسو وفا وکي بالعقود په عقود باندې. عقد الربط محکما، مضبوط تړلو تویل شي. بیا مجازا مستعملیږي په ټینګه وعده کې. الله پاک فرمایي چې تاسو وفا وکي په خپل ټینګو وعدو باندې. د دې ټینګو وعدو نه کوم وعده مراده ده؟ نو بعض علما فرمایي چې د دینه مراد هغه عهود دي، هغه ټینګي وعدې دي چې الله پاک د خپل بندگانو نه اخستې وي په ایمان باندې او په طاعت باندې، چې تاسو به په ما باندې ایمان راوړئ او زما طاعت وکوئ. هغه ټینګي وعدې مراد دي. او بعض علما فرمایي چې د دینه هغه ټینګي وعدې مراد دي چې خلک په خپل مابین کې کوي، لکه عقد الایمان، عقد النکاح، عقد الایمان د قسمونو عقد، عقد النکاح، عقد البیعه. نو دا د انسانانو په مابین کې چې کوم عقود دي وای دغه عقود ترنه مراد دي. لیکن خطا وجدا ده چې دلته مراد مختلف عقود دي، دا ټول ترنه مراد دي. جميع ما الزمه الله عباده، ټول هغه شیان ترنه مراد دي چې الله پاک په خپل بندگانو باندې لازم کړی دي. هغه احکام دینیه او که دنیوي چې الله پاک په خپل بندگانو لازم کړی، دا ټول ترنه مراد دي. نو اصل کې عقد په درې قسمه ده. یو هغه عقد ده چې په مابین د الله او د بنده کې وي. یو هغه عقد ده چې په مابین د بنده او د بل بنده کې وي. او دریم هغه عقد ده چې په مابین د عبد و نفسه کې وي. انسان د خپل ځان سره عقد کړي. بیا دا په دوه قسمه دي.
ضرب اوجبه العقل، یو هغه دی چې عقل واجب کړی وي، دویم هغه دی چې شریعت واجب کړی وي. دا عقل چې د عقل په وجه واجبي، نو دا بیا په دوه قسمه دي، کله د عقل په وجه واجبي بداهتن، او کله د عقل په وجه باندې واجبي بادنا نظرن. او بیا دا هر یو په دوه قسمه ده. د عقل په وجه واجبي بداهتن، نو کله د دې التزام ابتداء راغلی وي د الله د طرف نه، او کله انسان په ځان باندې په خپل د دې التزام کړي. دا رنګ چې عقل په ځان واجب کړي، عقل واجب کړي به ادنا نظرن، دا بیا په دوه قسم دي. یو دا چې التزام ابتداء راغلی وي، او دویم دا چې نظرن راغلی وي، یعنی به التزام الانسانی. او چې شریعت واجب کړي وي نو دا مختلف اقسام لري. یو دا چې شریعت ابتداء واجب کړي وي، او دویم دا چې یو انسان په ځان باندې واجب کړي وي. به چې انساني په ځان باندې واجب کی، نو کله واجب الوفای لکه د عبادت نظرونه، لکه روزه سره په ځان باندې نظر کی، کله مستحب الوفای، او کله واجب الترکی لکه نظر المعصیت، او کله مستحب الترکی. نو دا مختلف اقسام لري. نو دا ټول عقود ترنه مراد دي. احلت لكم بهیمة الانعام، الله پاک فرمای احلت لكم بهیمة الانعام، حلال دی، حلال کړی شوی دی تاسو ته بهیمة الانعام. ګوره بهیمه چې دا په ذوات الارواح کې ما لا عقل له مطلقا، کم حیوانات چې عقل نه لري هغه ټول ته بهیمه ویل شي. او دوی ته بهیمه د دی وجه نه وایي لعدم تمیزه و ابهام الامر علیه، دوی تمیز نشي کولای او ابهام د مسائل وی ور باندې. نو د ابهام او د عدم تمیز د وجه نه دوی ته بهایم وایي، او یا بهایم د دی وجه نه ورته وایي چې د دوی حالات د نور خلقو نه مبهم دي، نور خلقو ته د دوی حالات نه دي معلوم. دلته د بهیمینا کل ذی اربع من دواب البر والبحر، هر هغه حیوان مراد دی چې په څلورو پښو باندې ګرځي، په وچه کې ګرځي او که په سمندر کې ګرځي. اضافت الانعام ته اضافت بیانی ده. بعض علما دلته یو لفظي اعتراض کوي چې بهیمتو اسم جنس ده او انعام د دینه یو نوع ده. نو اضافت د انعام، اضافت د بهیمتو د الانعام ته دا داسې ده لکه اضافت د حیوان انسان ته، یعنی اضافت د اهم اخسته، او اضافت د اهم اخسته نه دی جایز. نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې اضافت د اهم اخسته چې کله د بلیغ نه صادر شوی او قصد وی فائدې پکې کړي، نو بیا د اضافت مستحسن ده. لکه عربان وی مدینه بغداد، دارنګ شجره العراق. احلت لكم بهیمة الانعام، الله پاک فرمای حلال شوی دی تاسو ته بهیمة الانعام. بهیمة الانعام اغه بهیمه یعنی اغه حیوانات، الانعام بهیمة الانعام اضافت د اهم د اخسته. انعام کله کله تر اوخ پورې خاص وي، بعض علماء تر اوخ پورې خاص کوي. نو دلته الله پاک بهیمتو ورته مضاف کړو چې یوازې د اوخ پورې تخصیص نشته، ټول انعام ترنه مراد دي. او یا اضافت د مشبہ د مشبہ به ته، هغه بهایم چې پشان د انعام دي، پشان د اوخانو دي، په عدم الانیاب کې، یعنی دندانگیر نه په غاخونو باندې ښکار نه کوي. نو دا انعام تاسو ته حلال دي. الا ما یتلا علیکم، یعنی سوا ما یتلا علیکم، ما سوا د هغه نه یتلا علیکم چې په تاسو باندې لوستل شي. ما یتلا علیکم داغي تحریم چې په تاسو لوستل شي، نو هغه تاسو ته حلال نه دي. غیر محل الصید، نو الا ما یتلا علیکم دا استثناء متصله ده د بهیمة الانعام نه په تقدیر د مضاف سره. الا محرم ما یتلا علیکم، مگر حرام دی په تاسو هغه چې تاسو باندې ورسته لوستل شي. غیر محل الصید دا حال واقع شوی دی د ضمیر نه په لکم کې. احلت لکم حال دا چې تاسو به حلال نه یې ګڼون کې د ښکار. وانتم حرم، وانتم حرم جمع د حرام ده په معنا د محرم،
یعنی دا شیان تاسو ته حلال دي خو حال دا چې تاسو به حلال نه ګڼون کې د ښکار او انتم حرم او حال دا چې تاسو به ښکار نه خورئ په احرام کې ښکار د وچې ان الله يحكم ما يريد بشک الله پاک چې د فیصله کوي هغه چې د الله اراده ورته وشي بالتحلیل والتحریم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام اے مومنانو لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام لا تحلوا تاسو حلال مگنی یعنی بی حرمتی مکوی شعائر الله عند شعائر د الله لا تحلوا شعائر الله تاسو بی حرمتی مکوی شعائر الله د شعائر د الله شعائر د الله ټول شریعتونه او امور د دین چې الله پاک مقرر کړی دي واجباتي کفرایز وی او کده دوی حدود وی نو الله پاک فرمایي چې دا حلال مګنئ یعنی د دوی به حرمتي مکوي ولا الشهر الحرام او الله پاک فرمایي تاسو حلال مګنئ یعنی به حرمتي مکوي د محترم میاشتي الشهر الحرام جنس ته محترم میاشتي یو ذل قعده وا بل ذل حجه بل محرم او بل رجب نو دا حلال مګنئ بأن تقاتلوا فيه اعداءكم چې تاسو په دې محترم میاشتو کې د خپل دشمنانو سره جنگ وکړي دا حکم بیا منسوخ شو د دشمنانو سره جنگ په دې محترم میاشتو کې جایز شو ولل هدیه او تاسو حلال مګنئ قربانی ولل هدیه بأن يتعرض له بالغصب د حرم شریف تحفه د حرم شریف څاروي چې دې ته تعرض وکړي شي په غصب په طریقې باندې څوک غصب کی په لار او یې د دینه منع کی چې خپل ځای ته ورسیږي نو الله پاک فرمایي د دې څاروي بعزتی او بحرمتی مکوي دا حلال مګنئ ولل قلائد قلائد جمع د قلادتون ده هغه هاردار څاروي ته وایي چې د حرم تحفه او په غاړه کې ورته هار اچولې شوی ولا آمین البیت او تاسو حلال مګنئ آمین البیت قصد کون کی بیت الله شریف ته یعنی قاصدین المسجد الحرام چا چې قصد کړي مسجد الحرام ته د مسجد الحرام په نیت باندې عمره یا حج ته رواني نو الله پاک فرمایي چې دا حلال مګنئ ولا آمین البیت الحرام او هغه خلق حلال مګنئ آمین البیت الحرام یعنی قاصدین المسجد الحرام چې هغه قصد کړي مسجد حرام ته د حج په اراده باندې رواني یبتغون فضلا من ربهم دا حال واقع شوی د ضمیر نه په امین کې حال دا چې دوی لټي فضلا من ربهم غواړي او لټي فضل او ثواب من ربهم د جانب د رب خپل نام ورضوانا او دوی د الله رضا لټي نو دا آیات کریمه بیا منسوخ ده د دې آیات په وجه باندې چې الله پاک فرمایي ولا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا د دې کال نو وروسته به دوی مسجد الحرام ته د مشرکان نه نږدې کیږي نو اوس به قاصد د مسجد الحرام ته تعرض نه کیږي خو چې مشرکی هغه به حرم ته نه پرې خودلې کیږي واذا حللتم فاصطادوا یعنی اذا خرجتم من الاحرام کله چې تاسو د احرام نه ووتئ فاصطادوا دا امر استحبابي دی الله فرمایي چې بیا ښکار کوئ نو یا بیا د ښکار کول تاسو ته جایز دي ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوها د حدیبی په کال چې شپږم کال د هجرتو رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکانو د مکی مکرمه نه منع کړو بیا په اتم کال د هجرت باندې مکه مکرمه فتح شو نو الله پاک فرمایي چې ولا یجرمنکم یعنی لا يحملنکم باعث دین کی تاسو شنآن قوم دشمنی د یو قوم شنآن په معنا د بغض او په معنا د دشمنی نو باعث دین کی تاسو دشمنی د یو قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام
چې تاسو دوی بند کړي وای د مسجد حرام نه د حدیبی په کال، نو دوی تاسو د حدیبی په کال د مسجد الحرام نه بند کړي وای، نو دغه زړه دشمنی دا تاسو د پتاسو د باعث نشي انت تدو چې تاسو تجاوز وکي علی امین الحرام بالقتل وغيره، چې تاسو تجاوز وکي په هغه چا باندې چې قصدي بیت الحرام تکړي، چې تاسو یې اوجنئ یا د بیت الحرام نه منع کوي، خپل انتقام تر نه والی، نو انتقامن دوی د مسجد الحرام نه منع کوي، مسجد الحرام ته پریدي، خدا حکم بیا منسوخ شو. ورست سورۃ توبه کې الله پاک فرمایي ولا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وتعاونوا دعتف دې په ولا يجرمنكم باندې من حيث المعنى، یعنی ولكن تعاونوا لیکن تاسو یو د بل سره امداد کوئ علی البر یعنی علی فعل الخيرات، والتقوى تاسو یو د بل سره امداد کوئ او التقوى په ترک د منکرات باندې، ولا تعاونوا تاسو یو د بل سره امداد مکوئ علی الاسم په مطلق گناه، والعدوان او په ظلم علی الحجیج چې تاسو په حاجیانو باندې ظلم وکئ، واتقوا الله او د الله نه ویریږئ فی قاصدی بیت الحرام، د هغه چا په باره کې چې قصد بیت الحرام تکړي د غوی په باره کې د الله نه ویریږئ، ان الله شدید العقاب، بشک الله پاک چې ډیر سخت عذاب والا دی. نو فشدد فی هذه الاشیاء، الله پاک په دغه امور کې تشدد وکړو، ځکه دا مستحق د لپاره د شدت دی. حرمت علیکم المیتة، بیان التحریم التحریم لذاته بعد بیان التحریم لغیره، مخکې د حرام د احترام د وجنه الله پاک بعض شیان حرام کړیو، یعنی د تحریم لغیره بیان مخکې، او په دې آیاتونو کې الله پاک د تحریم لذاته بیان کوي. نو حرمت علیکم المیتة، حرام کړی شوی د پتاسو باندې المیتة میته، نو د میتې ذات دا خو نه حرامېږي، ذات د میتې. نو حرمت علیکم المیتة د حرمت تعلق د ذات سره نه بلکې د افعال سره، لدی وجنه دلته به پکې عقل مقدر کوي. حرمت علیکم المیتة یعنی اکل المیتة، حرام دې پتا سو باندې خوراک د میتې، الا الحوت والجراد، ملخ او مئی دا که میتم وی خوراک جایز ده. نو حرمت علیکم المیتة والدم، او دارنګي حرام کړی شوی د پتا سو باندې الدم، دم مسفوح روان وینا، نو د توري او د جګر وینا نه د حرامه، ځکه هغه مسفوح نه ده. ولحم الخنزير، او الله پاک فرمای حرام کړی شوی د پتا سو باندې غوخه د خنزیر، وشحمه وعظامه حرام ايضا، واز دم حرام ده او ډوکیم حرام دي. ذکر د اعلی کړه ده چې غوخه ده، ادنا ور باندې قیاس ده، نو خنزیر ټول حرام ده. وما اهل لغیر الله، دارنګ حرام دي پتا سو باندې هغه چې आवाज ور باندې شوی لغیر الله، د الله د نوم نه بغیر د بل چا نوم ور باندې اخیستل شوی. وما اهل لغیر الله به، د دې تفصیل مخکې شوی. والمنخنقه، او حرام ده پتا سو باندې المنخنقه یعنی التي ماتت بالخنق، هغه چې د مړی په خپکولو باندې مړه شوی وي، مړی دی ورته زور کړی وي، زندۍ کړی دی وي او وجلی دی وي، نو هغه پتا سو باندې حرام کړی شوی ده. والموقوزه، او حرام کړی شوی ده پتا سو باندې الموقوزه، وشتل شوی په لرګي یا په کاڼي یا په مرمۍ، نو دا پتا سو حرام ده، ځکه مرمۍ جارحه نه ده خارقه ده. والمتردیه، او حرام ده پتا سو باندې المتردیه یعنی الساقطه من الجبل او فی البیر، هغه چې په د غره نه راغړېدلی وي او مړه شوی وي، یا په کوی کې غورځېدلی وي او مړه شوی وي، نو دام پتا سو حرام ده. والنتیحه، او حرام ده پتا سو باندې هغه څاروی چې هغه یو بل څاروی په خر باندې والی وي، نو نتیحه د فعیل وزن ده په معنا د مفعول،
یعنی چې بل څاروي په ښکر باندې والی وي او مړه شوي وي. وما اکل السبع او هغه په تاسو باندې حرامه ده چې زناور خوړلی وي. ومات بجرح او دامدي زناور د زخم په وجه د مړه شوي وي. نو وما اکل السبع هغه چې خوړلی وي درنده او دامدي په وجه مړه شوي وي. الا ما زکیتم یعنی الا ما ادرکتم وفيه الروح فذبحتم من هذه المذكورات. دا د ما قبل ټول سره لګيږي. المنخنقه الموقوزه المترديه النطيحه وما اكل السبع دا ټول چې تاسو ورغلې او روح پکيو او بیا ذبح کړي نو د ذبح نورسته دا غوي خوراک تاسو ته جایز دي چې روح پکيو. وما ذبح على النصب او حرام دي پتا سو باندې حرام دي پتا سو هغه څاروي چې ذبح کړي شوی وي. على النصب په بوتانو باندې. نصب حجاره كانت حول المدينه یو څکانیو د مدینه منورې د مکی مکرمه نه دوی ګر چا پیری کیو 380 کانیو. نو وما ذبح على النصب بعض علما د نصب او د اصنام په مابین کې فرق کوي. اصنام دا هغه کانو ته ویلي چې دوی په کې نقشونه جوړ کړیو د غوا نقش په پکیو یا د انسان نقش پکیو. نو منقش کانی ته وي اصنام ویلي او غیر منقش کانی ته وي نصب ویلي. نو وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام او حرام کړی شوی دی پتا سو باندې دا خبره چې تاسو تقسیم وکئ بالازلام په غشو باندې. استقسام بالازلام دوی بچی د یو کار اراده کړی و نو درې غشي وو د دې بوتانو د منجاورانو سره بېخیو. په یو غشي به لیکلیو چې امرنی ربي، په بل غشي به لیکلیو چې نهانی ربي، او دریم به همداسې خالی پرېښو. نو بیا به دوی د منجاور ته ورغله، هغه به کڅوړه کې لاس نه نیستو، نو چې هغه غشه به راووتو چې په هغې کې لیکلیو چې امرنی ربي، نو بیا به دوی سفر ته تله. او که هغه غشه به راووتو چې په هغې کې لیکلیو نهانی ربي، نو بیا به دوی سفر ته نه تله. او که هغه غشه به راووتو چې هغه به تشو څه لیکل به پې نه نو دوی به بیا راتله او بیا به ویلې چې یاره زمونږ رب سوچ کوي چې په دې کې زمونږ خیر شته او که نه. نو الله فرمایي وان تستقسموا بالازلام، او دا په تاسو حرامه ده چې تاسو تقسیم په دې غشو وکئ. ذالی دا قسمت، ذالی دا تقسیم بالازلام، او یا ذالی دا المذکور، دا ټول حکمونه چې مخکې ذکر شو کوم تاسو ته وایم فسق یعنی فاسق صاحبه، د دې صاحب چې دی فاسق دی نو د دې استعمال حرام دی. اليوم يئس الذين كفروا، اليوم د دینه د جمعې ورځ مراده و. حجۃ الوداع د پیغمبر علی السلام اخیری کالو حجۃ الوداع کالو د جمعې ورځ و او عرفه ورځم و او د مازیګر نو ورستنې ټیمو لسم کال د هجرتو. نو الله پاک فرمای په دغه ورځ چې د جمعې ورځ ده، د عرفه ورځ ده او مازیګر دی او د حجۃ الوداع کال دی او د دین ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اتیا ورځ ژوند دی. نو نن ورځ یئس الذین کفروا من دینکم، نا امید دي هغه خلق چې کافران دي، من دینکم ستاسو د دین نام. نو نن ورځ ستاسو د دین نه دوی نه امید شو، مخکې خو دوی امید لرلو چې دا دین به یو څو کاله وي او بیا به ختم شي، خو نن دوی ستاسو د دین نه امید شو. فلا تخشوهم، دا هو متفرع على اليأس، دوی چې نه امید شو نو فلا تخشوهم، اوس تاسو د دوی نه مه ویرېږئ. واخشوني، او زمانه ویرېږئ. ان احل بكم عقابي ان خالفتم امري، زمانه ویرېږئ چې زه در باندې خپل عذاب نازل نکم که تاسو زما د امر نه مخالفت وکړو. اليوم اکملت لكم دینکم، نن ورځ اکملت لكم دینکم، ما تاسو تاسو دین مکمل کړو. په دغه ورځ باندې دین مکمل شو، نو تکمیل حقیقی نه ده مراده، یعنی تکمیل ته نږدې شو، ځکه د دین وروسته ډیر آیاتونه نازل شو. دا بالکل اخرنی آیات نه ده، بلکې د دین وروسته الله پاک نور آیاتونه نازل کړي دي.
نو اکملت لکم دینکم یعنی تکمیل ته نږدې شو، او یا اکملت لکم دینکم اصول او کلیات د دین مکمل شو. اصول او کلیات رسته د دینه چې کوم آیاتونه نازل شو پاغي کې د اصول او د کلیات ذکر نه وو. نو الیوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ ما مکمل کړ تاسو ته دینکم دین تاسو، ای ما تحتاجون الیه من الحلال والحرام. نو پدې کې به زیادت او نقصان ناراضي. واتممت علیکم نعمتي، او الله پاک فرمای ما تمام کړ پتا سو باندې نعمتي خپل نعمت بفتح مکه، چې مکه مې درته فتح کړه. د دې نعمت نه فتح د مکی مراد ده، او تاسو مکی مکرمه ته ظاهرین غالب ورننه وتی، او د جاهلانو هغه منارمي برجونه مې راونه اړول. نو اتممت علیکم نعمتي ورضیت او خوښ مې کړو راضی مزد تاسو ته، ورضیت لکم او خوښ مې کړو تاسو ته الاسلام اسلام دینا د جهت د دین نه. نو اسلام مې درته د جهت د دین نه خوښ کړو. اوس الیوم اکملت لکم دینکم، نن ما تاسو ته تاسو دین مکمل کړو. و بیا تاسو ته وایي چې دین مکمل دی، نو فقه ته څه ضرورت دی؟ اول دین د دین تعریف زکه، بیا د فقه، نو بیا به د اعتراض درته اسانه شي. دین څه ته وایي؟ دین مې مخکې درته ویلو چې قرآنی اصول څلور دي: قرآن، سنت، اجماع، قیاس. همدا څلور نبوي اصول هم دي. د دې قرآنی او نبوي اصولونه ثابت شوه مسائل دې ته دین ویل شي. لکه د قرآن نه ثابت شوه مسائل دین دی، د سنت نه ثابت شوه مسائل دین دی، د اجماع نه ثابت شوه مسائل دین دی، د قیاس نه ثابت شوه مسائل دین دی. یعنی د قرآنی اصولونه ثابت شوه مسائل دین دی، د نبوي اصولونه ثابت شوه مسائل دین دی. دین دی ته وایي. دا دین بیا قرآن کې نه دی لیکل شوی. لکه د اودس په زرګونو مسائل دي، دا ټول قرآن کې نه دي لیکل شوي. د مانځه په زرګونو مسائل دي، دا ټول قرآن کې نه دي لیکل شوي. د حج او د زکات په زرګونو مسائل دي، د قرآن نه راوتلي دي، خو قرآن کې نه دي لیکل شوي. لکه مثلا په وینه اودس ماتیږي که نه ماتیږي، دا قرآن کې نه ده لیکل شوي. په قیو باندې اودس ماتیږي که نه ماتیږي، دا قرآن کې نه ده لیکل شوي. دا د قرآن نه راوتلي مسائل دي. د یو آیات نه 10 مسائل مستنبط دي، خو هغه بیا د قرآن کې نه دي لیکل شوي. هغه مستنبط مسائل بل ځای کې لیکل شوي. بهر تقدیر قرآنی اصول څلور دي، او نبوي اصول هم دا څلور دي. د دې څلورو نبوي او قرآنی اصولونه ثابت شوه مسائل ته دین ویل شي. نو دین د نبوي او د قرآنی اصولونه ثابت شوه مسائل ته وایي، دین دی ته وایي. دا دین چرته لیکل شوی دی؟ دا دین قرآن کې نه دی لیکل شوی. یعنی دا مسائل قرآن کې نه دي لیکل شوي. دا تفصیلی مسائل 12,90,000 مسائل امام صاحب راستلی دي، دا قرآن کې نه دي لیکل شوي. بخاری کې نه دي لیکل شوي، مسلم کې نه دي لیکل شوي، دا فقه کې لیکل شوي. نو فقه چاته وایي؟ پچا کې چې دین لیکل شوی دی، دې ته ویل شي فقه. دا راوتلي مسائل په فقه کې لیکل شوي دي. نو یو دین شو، بل فقه شو. دین د قرآنی او د نبوي اصولونه ثابت شوه مسائل ته وایي، دا دین شو. او دا دین چې چرته لیکل شوی دی، دې ته ویل شي فقه. فقه کې لیکل شوی دی، هدایه کې دا مسائل لیکل شوي، شرع وقایه کې لیکل شوي. نو فقه کې دا دین لیکل شوی دی. نو به هر تقدیر فقه کې دین ولیکل شو. نو اوس که یو څوک وایي چې دین مکمل دی، نو فقه ته څه ضرورت دی؟ نو دین خو لیکل شوی په فقه کې دی. نو د دې خدا سي مثال دی چې یو سړی وایي دین مکمل دی، نو دین ته څه ضرورت دی؟ نو د دین او د فقه په مابین کې خو څه تباین نه دی، دین په فقه کې لیکل شوی دی. واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا فمن اضطر غیر فی مخمصة غیر متجانف لاسم فان الله غفور رحیم. فمن اضطر دا مخکې د حرمت سره تعلق لري. په دې منځ کې جمله معترضه راغله. فمن اضطر هغه څوک چې محتاج شو الى المیتة وغیرها. میته خو حرامه وه، مخکې الله پاک د میتې ذکر وکړو، د دم ذکر وکړو. دغه مردار او د محرماتو ته چې څوک محتاج شو، فی مخمصة په سخته ولګه کې، مخمصه سختې ولګې ته وایي. غیر متجانف
حال دا چې غیر متجانف یعنی غیر مائل الى الاسم د مائل نه ګناه تا یعنی د ضرورت د وجه نه خوري د مستی د وجه نه خوري نو غیر متجانف یعنی غیر مائل ګناه تا لاسم ګناه تا صرف دولګي د دفع کول د فارغ خوري مقصد دولګي دفع کول وي مقصد مستی نه نو فإن الله غفور رحیم بشک الله پاک چې دی غفور الرحیم ډیر زیات بخون کې دی رحیم مهربان دی يسألونك ماذا أحل لهم غفور ان اکل زائدا الله بخون کې دی که په سهو کې درنه زیات لګو پړلې او رحیم بإباحة المحظور المذکور دا مذکور ممنوعات درته الله مباح کړو نو په دې کې الله مهربان دی يسألونكم يعني يقولون لك بعدما بين المحرمات دا محرمات چې بیان شو نو بیا دویستانه تپوس کوي دا تپوس کون کې زید ابن محلهلو دویستانه تپوس کوي چې ماذا احل لهم څه شی حلال شوی دی د دوی لپاره قلت دوی ته په جواب کې وایي چې احل لكم الطيبات حلال کړی شوی ستاسو د پاره دي الطيبات پاک شیان کوم دي د دې دوه معناګانې دي یو معنی دا ما لم تستحبسه الطبائع چې طبيعت بد نه غني دا د ځمکې حشرات او چینجی او ماران او لړمان طبيعت د دوی نه نفرت کوي نو ما لم تستحبسه الطبائع طبائع سلیمه چې هغه ترې نفرت نه کوي هغه ته طیبات وایي او دویمه معنا د الطیبات هو ما لم يأتي تحريمه في القرآن والسنة والإجماع والقياس چې په ادله اربعو کې تحریم نه راغلی هغه ته طیبات وایي نو حلال کړی شوی دي ستاسو لپاره الله پاک فرمایي الطیبات دا طیبات چې طبيعت خبيث نه غني او یا داغي تحریم په قرآن سنت اجماع او قیاس کې نه راغلی وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم يعني وصيد ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن دا عطف دې په الطيبات باندې احل لكم الطيبات حلال دي تاسو ته الطيبات او دارنګ حلال دي تاسو ته صيد ما علمتم خکار د تعلیم یافته سپی او یا د تعلیم یافته باز نو عطفک په الطیبات په حذف د مضاف سره ما موصوله د عائد په حذف ده نو اصل کې عبارت داسې ده وصید ما علمتموه حلال د تاسو تخکار د هغه حیواناتو چې تاسو ورته تعلیم ورکړي من الجوارح د حال د معنا دا ما حال دا چې دا د جوارح نه من الجوارح جوارح جمع د جارحتون دا جارحتون کې دا تا د مبالغه د پاره ده دا صفت غالبه ده د دې سره موصوف نه ذکر کیږي د دې معنا د الکواسب من الطير والسباع خکاریش په یا خکاری زناور نو خکاریش په ده یا پړام ده یا زمره ده او یا خکاری باز ده نو دا د الجوارح مصداق ده من الجوارح یعنی من السباع والطيور چې هغه زناور وي او یا مرغان وي خکاری زناور وي یا خکاری مرغان وي نو غالبا سپیته دا تعلیم بدوی ورکولو او باز ته به دا تعلیم ورکولو نو د دې تعلیم د لپاره څلور شرط وو یو د سپی پورې خاصو او یو د باز پورې خاصو او دا درې بیا د دوړو په مابین کې شریک وو یو د سپی پورې خاصو د سپی د تعلیم د لپاره څلور شرط وو نو یو شرط د سپی د تعلیم د لپاره دا و چې دا سپی کم خکار نیولې وي نو په خپل به نه خوري بلکې تا ته به راوړي خکار ونیولو خو خپل به ترې نه خوراک نه کوي دا یو شرط د تعلیم د لپاره دویم شرط د تعلیم د لپاره دا و لکه ګوره مما امسکنا علیکم کې دا شرط ذکر شوی دی چې تا ته به ساتي خپل به نه خوري دویم شرط پکې مکلبین د تکلیب نه مشتق دی د تکلیب معنا د سپیو ته ورزده کول
بیا د عام ښکاري جانورانو ښکاري زناورو د دوی په باره کې مستعملیږي د دوی په باره کې په دې معنا مستعملیږي چې په ښکار باندې ورپرېږدي یعنی ښکار پسې ورخوشي کړي یعنی چې تاسې د ښکار پسې ورپرېښي وي هسې نه چې په خپله ورپسې تللی وي جلالین شریفي ترجمه په ارسال باندې کړې ده مکلبین یعنی تاسو به ورپرېښودونکي د دې ښکاري سپي تاسو به پسې ورپرېښي نو دا دویم شرط دی چې ارسال دی او دریم شرط پکې مما امسکنا علیکم چې تا ته به یې ساتلی وي خپله به یې ترېنه خوراک نه کړی او څلورم دا چې د پرېښودو په وخت کې به تا بسم الله ورباندې ویلي وي او د امام صاحب مذهب باندې پنځم شرط پکې دا دی چې د ښکار به یې زخمي کړی وي دا لفظ د جوارحو د جرح نه دی دا ورباندې دلالت کوي چې د ښکار به یې زخمي کړی وي او بعض د دې د تعلیم علامه دا ده چې دا کله ته راوغواړې نو واپس راګرځي اگر چې د ښکار پسې روان وي وما علمتم من الجوارح او دارنګې تاسو ته حلال شوي دي صید ما علمتموه ښکار د هغې سپي یا د مرغه علمتموه چې تاسو ورته تعلیم ورکړی وي حال دا چې دا د جوارحو نه من الجوارح یعنی حال دا چې دا د جوارحو نه د جوارح معنا ما درته ذکر کړه جمع د جارحتون ده هغه پکې د مبالغې دپاره ده صفت غالبه خپله معنی ده الکواسب من الطیر والسباع رانیونکي د ښکارو مرغوي او که زناوري وي سپی وي مکلبین د مکلبین خپله معنا ده د تکلیب نه مشتق دی خپله معنی ده سپیو ته ورزده کول بیا د ارسال په معنا کې مستعملیږي نو جلالین شریفي ترجمه په مرسلین باندې کړې ده چې تاسو د ښکار پسې ورپرېښي وي خپله ورپسې منډه نه کړي تعلمونهن دا حال دی د ضمیر د مکلبین نه حال دا چې تاسو دوی ته تعلیم ورکړی وي مما د هغې طرقو د تعلیم نه علمکم الله چې الله تاسو ته درښودلي دي فکلوا مما امسکنا علیکم نو خورئ بیا تاسو مما د هغې ښکار نه امسکنا علیکم چې تاسو ته ساتلی وي من تبعیضیه دی اذ لا یؤکل الجلد والعظم څرمن او هډوکي نشي خوړلی نو بعضې هغه ښکار خورئ امسکنا علیکم چې تاسو ته ساتلی اگر چې وژلی خو چې خپل یې ترېنه خوراک نه کړی نو دا تاسو خورئ واذکروا اسم الله خو د الله نوم ښکار باندې د ورپرېښودو په ټیم کې یاد کړئ علیه یعنی عند ارساله چې کله دې دا ښکار ورپرېښودو نو په دې وخت کې د الله نوم یاد کړه واتقوا الله او د الله نه ویریږه فيما فقد فيه شرط الحل دا شرایط د حلالوالي چې پکې نه په هغې کې د الله نه ویریږه هغه مه خوره نو په سپیو کې دا 15 شرایط درته ما ذکر کړه یو دا چې تعلیم یافته به تعلیم یې دا دی چې په خپله به یې نه خوري تا ته به یې راوړي د تعلیم یافتوالي دلیل دی دویم دا چې تا به ورپسې ورپرېښی وي او دریم دا چې تا ته به یې ساتلی وي څلورم دا چې د ارسال په ټیم کې به د بسم الله ویلی وي او پنځم دا چې د ښکار به یې زخمي کړی وي ان الله سریع الحساب بشک الله پاک تیز حساب کوونکی دی اليوم احل لكم الطيبات ولا تسارعوا الى المحرمات الله تیز حساب کوونکی دی نو تاسو محرمات ته تیزی مکوئ ځکه چې اليوم احل لكم الطيبات محرمات ته تیزی ځکه مکوئ چې نن ورځ حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره الطيبات یعنی پاک شیان خپله معنی د پاک شیان او ما درته د دې دوه معناګانې ذکر کړي ما لم تستخبثه الطبائع چې طبیعت سلیمه ترېنه نفرت نه کوي او یې تحریم په قرآن سنت اجماع او قیاس کې نه ذکر شوی وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم د طعام نه ذبیحه مراده ده ځکه طعام عام طعام چې د هندو د سکم جایز دی بیا د اهل کتابو تخصیص د دې بیا وجه نشته د اهل کتابو د تخصیص عام خوراکونه خو د هر کافر جایز دي نو دلته ذبیحه مراده ده وطعام الذين اوتوا الكتاب ذبیحه د هغې خلکو چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی یعنی د اهل کتابو ذبیحه حل لکم دا ستاسو دپاره حلاله ده
د اهل کتاب ذبیحه په دریو شرطونو باندې حلال ده. یو شرط پکې دا دی چې حرام حیوان به نه ذبح کړي. حرام حیوان زموږ په دین کې چې کوم حرام دي لکه خنزیر یا سپی یا داسې شیان چې زموږ په دین کې حرام دي، دا حیوان به نه ذبح کړي. کدا حیوان ذبح کړي او بیا دا ذبیحه حرامه ده. دویم دا چې د ذبح په وخت کې به د الله نوم اخستې وي، د عیسی علیه السلام او د عزیر علیه السلام نومونه به ور باندې نه اخستي. او دریم دا چې دا اهل کتابی، دا يهودي یا عیسوي، دا به د اسلام نه مرتد شوی نه، یعنی د اسلام نه به يهودیت یا عیسویت ته نه ور اوریدل، بلکې د اول نه به يهودي یا عیسوي وي، یا به د نور کفر نه يهودیت یا عیسویت ته راوښتي وي، د اسلام نه به ور مرتد شوی نه. دا درې شرط چې پکې راغله نو بیا د دوی ذبیحه جایزه ده. خو په دې شرط چې دا به دهري نه وي. نن سبا اهل کتاب چې کوم دي ځان ته عیسویان یا یهودیان وایي، دوی د الله په وجود عقیده نه لري، نو اکثره دهریان دي. نو دا خیال پکې کوه چې دهري نه وي، نوم به د یهودي وي او حقیقت کې به دهري وي، یا به نوم د عیسوي وي او په حقیقت کې به دهري وي. وطعامکم حل لهم، او ستاسو طعام چې دی هغوی ته حلال دی. والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات یعنی الحرائر والإماء، وینځوي او که اصیل وي خو چې پاک دامنه وي. من المؤمنات د مؤمناتنا، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، دا الحرائر وكذا الإماء اصیل خزوي که وینځوي خو چې دا وی من الذين اوتوا الكتاب دا هغه خلکونه چې کتاب ورکړی شوی دی، یعنی عیسوی وی یا یهودی وی، نو دام تاسو ته حلال ده. اذا آتیتموهن چې کله تاسو ورکړئ دوی ته اجورهن یعنی مهورهن د دوی مهرونه، نو په طعام او په ذبیحه کې خو د دواړو طرفینو نه حلتو. زموږ ذبیحه هغوی ته حلال ده او د هغوی ذبیحه موږ ته حلال ده، خو په نکاح کې د یو طرف نه حل ده، د دواړو طرفینو نه نه ده. اهل کتابی خزه یهودانه یا عیسوی دا مسلمان ته حلال ده، خو مسلمانه خزه هغوی ته نه ده حلال، په دې کې د یو طرف نه حل ده. اذا آتیتموهن چې کله ورکړئ تاسو دوی ته اجورهن یعنی مهورهن، محسنین دا حال ده د فاعل د آتیتموهن نه، حال دا چې دوی به متزوجین د نکاح په اراده به تاسو ورسره نکاح کړي وي. غیر مصافحین دا حال ده د ضمیر د محسنین نه چې نه به زنا کوونکي، یعنی مطلب بم نکاوي، مطلب بم صرف د اوبوت و یول نه. یا غیر مصافحین د محسنین د پاره صفت ده. غیر مصافحین، مصافحین سمانا مجاهرین بالزنا، چې ښکارا زنا بنه کوي. ولا متخذی اخدان، او نه به نیون کې د پټي یارانی وي. نو محسنین کې د متعی حرمت ته اشاره راغله. ولا متخذی اخدان دا عطف ده په مصافحین باندې، نه به نیون کې د پټي یارانی، یعنی مطلب اقلم دو گواهان به په دې نکاح کې وي چې گواهان پکې نه دا داسې د لکه پټه یارانه، نو دا نکاح به نه کېږي. ومن یکفر بالایمان، څوک چې کفر وکړي بالایمان، ومن یکفر یعنی ومن ینکر، څوک چې منکر شي بالایمان د ایمان نه مؤمن به شیان مراد دي. څوک چې منکر شي د مؤمن به نه چې هغه شرایع د اسلام دي، یعنی شرایع الاسلام، فقد حبط عمله، نو ضایع شو د عمل، د کفر په وجه د عمل ضایع شو. بیا په دې کفر مړ شوی وي او که واپس توبه ویستلی وي نو د عمل ضایع شو. مخکې مې دا مسله درته ذکر کړې وه د مرتد په باره کې. وهو فی الاخرة من الخاسرین، او دا به په آخرت کې هم د تاوانیانو نه. یا ایها الذین آمنوا، مخکې بیان د احکامو د مأکولاتو او د ښکارو، په دې منځ کې الله پاک د مانځه مسله ذکر کړه. دې خبرې ته اشاره کوي چې د دې مأکولاتو د دې ښکارونو په وجه باندې د مانځه نه بند نشي. یا ایها الذین آمنوا، اے هغې کسانو چې ایمان راوړی دی، بالشرایع، اذا قمتم الى الصلاة، اذا اردتم الى الصلاة، چې کله تاسو اراده د لمونځ وکړم، وانتم على غیر وضوء، دا دویم تقدیرم پکې ولګوئ، او ستاسو اودس نه و، نو فاغسلوا وجوهکم، نو ووینځئ خپل مخونه، مع اللحیة الظاهرة النازلة،
سره د دې ظاهر طرف د ګیری نه چې راځوړندای نو مخونه وینځي د ګیری سره فغسلوا یعنی اسیلوا علیها الماء وګور باندې ورواړو وګور باندې رواني کوي د اسالی حد دا چې ان يتقاطر الماء ولو قطره چې د مخ نه اوبه وڅکیږي ولو که یو څاڅ کېږي نو خو اوبه به ترې نه څکیږي او که اوبه ونه څکیږي او همداسې د مخ ور باندې غوړ کړو نو بیا د اودس نه کېږي ځکه دا د مخ وینځل نه دي وینځلو کې اساله ضروري ده د اوبو بیول ور باندې ضروري دي بیول او روانول د اوبو هغه دا چې یو څاڅ کې به اقلن څکیږي د مخ نه به لاندې څکېدلې و ایدیکم او وینځي خپل لاسونه ال المرافق الى فمانا د معد غایه په مغیا کې داخله ده مع المرافق سره د څنګهلونه وامسحوا برؤوسکم او تاسو مسحو کوي په خپل سرونو باندې اذ فی غسله ضرر د دې په وینځلو کې ضرر ده سیما للمرأه د خزي وخت زیاتی هغه ته ډیر ضرر ده نو سر باندې مسح پکار ده وامسحوا برؤوسکم بیا مجمل ده په څومره سر باندې مسح پکار ده نو په حدیث کریمه کې بیا د دې بیان راغلی دی چې اتا صبات قوم رسول الله صلی الله علیه وسلم دیران د یو قوم تراغلو فبال وتوزع ومسح على ناصيته پیغمبر علیه السلام او دس ماکو او په ناصیه باندې مسح وکړه ناصیه د مخکینی طرف ته وای سر څلور حصے ده د مخکینی حصے ته ناصیه وای د شاتنی حصے ته قزال وای د خي طرف ته فؤاد ایمن وای د چپ طرف ته فؤاد ایسر وای نو په ناصیه پیغمبر علیه السلام مسح وکړه نو ربع د راس خو د شاده طرف نه د خي طرف نه د چپ طرف نه د دې مخ کی طرف نه څلورم حصہ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبين او خي وینځي الى الكعبين تر څنګهرو پورې نو دلتم اله په معنا د معاده نو غایه په مغیا کې داخله ده خنګری مرسره وینځي دلته دو قراءت دي یو قراءت د ارجلکم ده او دویم قراءت د ارجلکم ده د ارجلکم په صورت کې ظاهرا د رؤوسکم باندې ورعطف کیږي او د ارجلکم په صورت کې ظاهرا د په ایدیکم او وجوهکم باندې ورعطف کیږي نو که ارجلکم قراءت شي په ایدیکم او وجوهکم باندې ورعطف شي نو بیا به خې د مغسولات نشي د خو وظیفه به غسل شي دا به وینځي او که ارجلکم کوي نو ظاهرا شیعگان امامیه دوی دا ورعطف کوي پر رؤوسکم باندې نو چې پر رؤوسکم ورعطف کوي نو امامیه شیعگان دا بیا د ممسوحات نه ګرځي چې د پخې وظیفه چې د مسح ده په خو به مسح کوي د ارجلکم په قراءت کې لیکن د دوی دا توجیه غلطه ده موږ دواړه قراءتونه صحیح دي ارجلکم خو صحیح ده په ایدیکم او وجوهکم به ورعطف شي د فغسلوا لاندې به داخل شي نو د خو وظیفه به غسل شي دا به د مغسولات نشي او که ارجلکم شي نو په دې کې موږ څلور توجیهات دی کوو اوله توجیه په کې دا کوو چې که ارجلکم شي او پر رؤوسکم ورعطف کې نو بیا به د ومسحوا لاندې ټیک ته داخل کې خو ګوره مسح یو کلی ده او د دې دو جزئیات دي په عرف د عربو کې د مسح دوه معناګانې دي یو معنی د اساله د اوبو روانول د اوبو بیول او دویمه طریقه د مسح ده غیر اساله چې اوبو دې پکې نوی رواني کړي نو اساله او غیر اساله دا دو جزئیات دي لکه ذوی القربا دا یو کلی ده په آیات کریمه کې او د دې دو جزئیات دي ذوی القربا ذوی الفروض تم وای او عصبه تم وای نو دارنګه مسح چې د اصابت ته وای د ابو رسول د ابو د رسول دو جزئیات دي مع الاساله ابو دي ورور رسول مع الاساله یعنی ابو دي پیوم بیولې او دویم دا چې ابو دي ورور رسول من غیر الاساله بغیر د بیولو د ابونه ابو دي په بیول نه دي نو د مسح د دو جزئیات دي مسح خو خپل اصابه ته وای کنه رسول ته وای او د دې دو جزئیات دي اساله او غیر اساله نو ومسحوا تاسو مسح وکي دا مسح کلی دا اصابه ته وای د دې دو جزئیات دي اساله او غیر اساله نو برؤوسکم کی یو جزئی مراد ده من غیر الاساله
و ارجلکم کې دویم جزئی مراد دی چې مع الاسالت غسل خفیف ترنه مراد دی غسل خفیف یعنی مسح مع الاساله په دې خو پوه شئ نو ومسحوا دا یو کلی دی د دې دو جزئیات دي اصابه مع الاساله او اصابه من غیر الاساله نو برؤوسکم کې من غیر الاساله مراد ده او ارجلکم کې مع الاساله مراد ده او دا جایز ده چې په جانب د معطوف علیه کې یو جزئی مراد شي او په جانب د معطوف کې بل جزئی مراد شي لکه یو مثال درته په آیات کریمه کې پیش کوم الله پاک فرمای ان الله وملائکته یصلون علی النبی ګوره یصلون دا صلات رحمت تم وي او دعا تم وي خو ان الله په جانب د معطوف علیه کې ترنه رحمت مراد ده و ملائکته او په جانب د معطوف کې ترنه دعا او استغفار مراد ده یو صلات ده خو په جانب د معطوف علیه کې یو جزئی مراد ده په جانب د معطوف کې بل جزئی مراد ده بدل تم دا سره د رؤوسکم په جانب کې اصابه مع عدم الاساله مراد ده او په ارجلکم کې اصابه مع الاساله مراد ده غسل خفیف مراد ده دا یو توجیه د قرأت د جر شو زبس قرأت د جر د پر اوسکم رعتف ده خو بیا موږ د خپو وظیفه څه شو غسل خفیف خپدی کې څه فائدہ ده چې د دې وظیفه غسل خفیف ده او د مخ او د لاسونو وظیفه غسل خفیف نه ده وجه دا ده چې مخ ته وینځي نو الته په لوټه کې وبډیر لوټه کې وبوي خو ستا خیال دی چې زه مخ وینځم نور او دس لا پاتې ده نو د احتیاط سره مخ وینځي اسراف نه کوي لاسونه چې وینځم د احتیاط سره وینځي خو خپې چې ته وینځي نو دلته خو نور او دس ختمي نو خپې اکثره خلک تاسو ګوري چې خپې وینځي ټوله لوټه په ورواړي ځکه نور او دس ختمي نو دلته الله پاک غسل خفیف ذکر کړو چې دلته اسراف مکوا د وجوهکم او د ایدیکم په شان باندې دلته اسراف مکوا نو د رؤوسکم په څنګ کې ذکر کړو غسل خفیف ته اشاره وکړه چې دلته اسراف مکوا دا یو توجیه شو د پاره د قرأت د جر او دویمه توجیه د قرأت د جر د پاره ده چې که ارجلکم شم په ایدیکم مرعتف ده او په وجوهکم مرعتف ده که ارجلکم او که ارجلکم شم په وجوهکم مرعتف ده او کته و چې بیا معطوف علیه منصوب ده او معطوف خو مجرور شو نو د دوړو په مابین کې خو په اعراب کې مناسبت را نغلو نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا جر د جوار ده دې ته جرن للجوار وای او دا قران کریم کې ډیر زیات ته زدر ته یو دو مثال پیش کوم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ دا محفوظین صفت د پاره د قرآنون ده خو د لوح د جوار د وجنه مجرور تلاوت کو مرفوع نه تلاوت کو دارنګ الله پاک فرمای عذاب یوم علیم صفت د پاره د عذابو ده مرفوع پکارو خو د جوار د وجنه د یومن د جوار د وجنه مجرور تلاوت کی درې متوجه درته ذکر کوم ګوره قانون دا ده په نحو کې کله کله داسې وي چې دو فعل متقارب المعنی نو چې دو فعل متقارب المعنی نو په هغه کې یو حذفول شي او د دې محذوف فعل معمول چې کوم ده دا د مذکور فعل په معمول باندې ور عطفول شي خو شو په دې قانون دو فعلین دي لکه یو فعل ده د خپل معمول لري دا دویم فعل ده دا یو معمول لري نو دو فعلین دي دوی معمولین دي دا فعلین چې دي متقارب المعنا ده متقارب المعنا دي نو چې متقارب المعنا دي په دې کې دا یو حذفو معمولی پاتې کیږي کنه نو دا معمول د دې بل فعل په معمول ور عطفو نو دا په عربانو کې مشهور قانون دی لکه تاسو نفقۃ العرب کې وایي چې یو سړی چا کړه ملمه شو نو تیارو د حجرې او د بیٹک په کونج کې غلې کېناستو جامې په ځان باندې نه وي بربندو غریبو نو هغه د کور والا چې پوه شو چې یاره یو ملمه راغلی دی نو دې ملمه ته وایي اقترح لنا شیئا نجد لك طبخه فرمایش وکړه یو شي چې ښکلی درته پوخ کړو دې ملمه ته وایي نو دا ملمه ورته څه وایي اطبخوا لي جبة وقمیصا ما ته یو چپن پخه کا او یو قمیص راته پوخ کا خدا خو ما نحن فيه نه دې کې څه وشو بل مثال می درته ذکر کول او خلیته می دار راغلو ګوره مثال دا دی حلفتها تبنن وما ان باردا حلفتها تبنن غواته می بوس ورکړو وما ان باردا او یخي اوبه می ورته ورکړي نو اوس دلته دا څه ده
علفتها او شربتها دا دو فعل دي. علفتها تبنا دا تبنا دا علفتها دا پر معمول ده، او شربتها ماء دا ماء دا شربتها دا پر معمول ده. دو فعلين دي دو معمولين دي. صحیح شو؟ علفتها تبنا او شربتها ماء باردا. نو دو فعلين دي دو معمولين دي، خدا فعلين متقارب المعنى دي. نو دا شربتها خلق حسبي او دا ماء باردا فتبنا ورعطفي. نو دا سی وی علفتها تبنا وماء باردا. علفتها خوراک میں ورته ورکړو د بوسو او ماء باردا. نو ماء باردا په دې بوسو ورعطف ده. نو دا د علفتها لاندې داخل نه ده، د دې خپل عامل شته چې شربتها ده، خو هغه اختصارا حذف کړي ده، یو معمول په بل عطف کړي ده. په دې پوه شو؟ دلته هم داسې ده وامسحوا برؤوسکم واغسلوا ارجلکم. دلته ځان ته فعل ده، واغسلوا ارجلکم خي وینځي. نو واغسلوا دا یو فعل ده، ارجلکم د دې لپاره معمول ده، وامسحوا دا بل فعل ده، برؤوسکم د دې لپاره معمول ده. نو دا دو فعلین دي، دوی معمولین دي. خو نو دا یو فعل هم حذف کړو چې واغسلوا ده، او د دې دا معمول هم د مخکینی فعل په معمول ور عطف کړو. نور د هغه حامل هغه فعل په دې کې عمل نه دی کړی، صرف اختصار هم کړی دی. د دې خپل حامل شته چې واغسلوا ارجلکم خي وینځي. نو دا درې توجیهات شو. څلورمه توجیه پکې دا ده مسلم ثبوت د دې و شرح د بحر العلوم هغه دا توجیه کړی ده چې وامسحوا برؤوسکم وارجلکم. دا دو قراءت دي، د دو قراءتین په مابین کې تعارض مراوله. ارجلکم کې د مفصولات نشي او په ارجلکم کې به د ممسوحات نشي. دا خو به د دوړو قراءتین په مابین کې تعارض راشي. نو تعارض دفع کا داسي ویا ارجلکم حالت عدم التخفف چې موزید نوی اچولی نو بیا خي وینځه حالت عدم التخفف. وارجلکم حالت التخفف. ارجلکم چې کله د موزی په خووی نو به مسح کا. نو ارجلکم په وجوهکم باندې ورعته فی د مقصولات نبوی حالت التخفف چې کله د موزی اچولی وي. خو شو؟ او ارجلکم په رؤوسکم ورعته فی د ممسوحات نبوی صحو شم کنه. ارجلکم په وجوهکم ورعطفوي د مقصولات نبوی ګرځوي حالت عدم التخفف چې کله د موزی نوی اچولی. او ارجلکم په دې رؤوسکم به وعطفوي د ممسوحات نه به ګرځوي کله حالت التخفف چې کله د موزی اچولی. بیا یو اعتراض راځي چې ارجلکم چې په رؤوسکم ورعطف کې او حالت د تخفف مراد کې، نو بیا مسح وک په سر او مسح وک په خو باندې ال الكعبین. د خونه په موزی مراد شي، په خو مسح کیږي خو په موضوع کیږي. نو دا ال الكعبین دا غایې به ورته ولې ذکر کړه. مسح خو تر کعبین پورې نه ده، مسح خو په ظاهر د موضوع ده. صحیح شو؟ نو تاسو ورته جواب ورکړئ بیا چې دا غایه بیا دا ال الكعبین دا ال الكعبین دا د تخفف غایه ده، دا د مسح غایه نه ده. دا د چا غایه ده؟ د تخفف. دا موزی به تر کعبین پورې وي. دا مطلب نه چې دا مسح تر کعبین پورې وکړه. موزی دومره بوي چې کعبین به پکې پټ وي. نو دا دو قراءتو کې ما درته تفصیل وکړو. یو دریم قراءت هم شته چې قراءت د رفع دی او ارجلکم. نو هغه به د هیڅ چا دپاره دلیل نه دی، ځکه چې هغې کې بیا موږ به تقدیر روباسو وارجلکم الی الکعبین مغسولة، او شیعگان به تقدیر پکې روباسي وارجلکم الی الکعبین ممسوحة. نو هغه د هیڅ چا دپاره دلیل نه دی. وارجلکم الی الكعبین وان کنتم جنبا، او کوي تاسو جنبان عند القيام الى الصلاه چې کله مانځه ته ودرېږئ په دې ټیم کې جنبان وای. نو فطهروا صيغه د مبالغه ده. فطهروا على اتم وجه، نو په کامله طریقه باندې ځان پاک کا. صيغه د مبالغه ده. ګوره یو تطهیر ده په صورت د عدم مبالغه کې. نو پدې کې به ظاهر من کل وجه وینځي، ظاهر من کل وجه. او یو پکې مبالغه ده. نو د مبالغه په صورت کې به ظاهر من وجه او باطن من وجه هم وینځي. نو صيغه د مبالغه کې به چې من کل وجه ظاهری دا بدن به وینځي، لکه دا ټول بدن به وینځي چې دا ظاهر من کل وجه دی. او مزمزه او استنشاق پدې کې داخله او د پوزو دننه حصہ چې ده دا ظاهر ده من وجه او باطن ده من وجه.
پرې پوه شو ظاهر د من وجهن خلیته چې دی بو واچولې روزه دې نه ماتيږي لکه په ظاهر بدن چې دی واچولې ظاهر د من وجهن او باطن د من وجهن لکه د خلینا چې دی لاړې تیرې کړې نو روزه دې نه ماتيږي لکه دنه په بدن کې چې دی وینه ګرځي را ګرځي نو من وجهن ظاهر د او من وجهن باطن د دخلي د نن حصہ او د پوزو د نن حصہ نو دا د مبالغه صيغه د مبالغه په دې دلالت کوي چې من کل وجهن ظاهر موینځه او چې دا کم من وجهن ظاهر او من وجهن باطن دې دام کوینځه نو مزمزو استنشاقم د امام سے په مذهب فرض شو د دې آیات د وجنه فطهروا نو ځان خصفا کوي نو مزمزمو کوي استنشاقمو کوي او دا کم بدن چې ظاهر من کل وجهن دې دام وینځه نو امام صاحب د دې آیات نه استدلال کوي چې مزمزه او استنشاق په غسل کې فرض ده و ان کنتم مرضى او کوی تاسو مریضان تخافون به الهلاك او ازدياد المرض د مرګ نه ویریدای او یا د ازدياد د مرض نه ویریدای او علی سفرن او یا راکبین وای په سفر او جاء احد منكم من الغائط او یا راغی یو تاسو من الغائط د او د سماتنا د غایت مخکې مې درته تفصیل کړو او لامستم النساء مونږه څنګه معنا کو د دې معنا مې درته کړو جماعتم شابس یا تاسو جما وکړه د زنانو سره ځکه مسل المرأه چې د زمون په مذهب ناقضه د پاره د او دس نه ده جماعت نه مراده ده فلم تجدوا ما ان تاسو پیدا نکړي فتيمموا صعيدا نو بیا تاسو خستو کوي صعيدا د صعيد څه معنا د زمون په مذهب وجه الارض او د امام شافعي سے په مذهب ترابا نو مخدز مکی تا طیبا چې پاکه نجس نه فامسحوا بوجوهکم نو مسحوا کوي په خپل مخونو باندې بضربتن وايديكم بالضربه الثانيه دویم ځلې ضربه باندې مسحوا کوي په لاسونو باندې الى المرفقين منه دا من د پاره د ابتداء د غایې د متعلق تر امسحوا پورې ده امسحوا منه یعنی من تلك الصعيد ضمیر پکې دی صعيد تراجه ده مسح د خاور نو کوي ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الله اراده لري ما نافيه ده الله اراده لري ليجعل عليكم چې وګرځوي پتا سو باندې من حرج څه تکلیف ولكن يريد لكن الله اراده لري ليطهركم چې تاسو پاک کی وليتم نعمته د دې لپاره چې تمام کی خپل نعمت بثواب العباده حال الحدث او داس دنه دې کړه به هم درته ثواب د عبادت درکې ولا لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو د الله شکر ادا کړئ یا امید دې چې تاسو د الله شکر ادا کړئ واذکروا نعمت الله علیکم واذکروا نعمت الله علیکم او یاد کړئ نعمت الله علیکم واذکروا یاد کړئ یعنی شکر ادا کړئ د ذکر نه شکر مراد ده نعمت الله علیکم اضافت د نعمت الله ته د استغراق د پاره ده ټول نعمتونه د الله چې پتا سوې کړی دي بتتویب المأکول ډیر مأکولات درته پاکړه والمنکوح والبول عن الحدث وميثاقه الذي او یاد کړئ د الله غټینګ وعده هغه ټینګ وعده یاد کړئ واسقکم به یعنی امرکم به چې الله تاسو ته امر کړی دی دا غي ټینګي وعده په قبول باندې واسقکم به یعنی امرکم بقبوله تاسو ته امر کړی دی د دې ټینګي وعده په قبولولو باندې نو د میثاقهونه هغه عهد مراد دی چې الله پاک د مسلمانانو نه اخسته حين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم في العقبه الثانيه فدير لسم کال د نبوت په عقبه ثانیه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین عهد اخسته على السمع والطاعه في حال اليسر والعسر په حالت د یسر او د عسر کې بتاسو زما سره پیغمبر علیه السلام ورته ویلو چې وفا کوي نو په هغه وعده باندې وفا وکړي او یاد دین مراد الميثاق الواقع في العقبه الاولى فيولسم قال د نبوت عند العقبه الاولى یو څه انصارو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره عهد کړو نو یا هغه عهد مراد ده او یاد دین مراد بیعت الرضوان بالحدیبیه د بیعت الرضوان عهد مراد ده چې د حدیبی په کال پشپغم کال د هجرت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین اخسته اس قلتم دا ظرف د پاره د واسقکم ده
په هغه وخت کې چې تاسو ویلې تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره واسقکم به یعنی امرکم بقبوله کله درته امر کو په قبلولو اذ قلتم سمعنا واطعنا او یا دا از ظرف د محذوف د پاره حال واقع شوه د ضمیر مجرورنا په به کې واسقکم به کائنا وقت قولکم سمعنا واطعنا چې کله تاسو ویل چې سمعنا مونږ واورېدا ستا وینا واطعنا او مونږ ستا اطاعت وکړو واتقوا الله عند الله نويرږي في نقض عهده ان الله عليم بذات الصدور ذات الصدور پس لکه خبرې دي هغه صاحبان د سینې دي یعنی پسینو کې هغه پټې دي یا ایها الذين امنوا كونوا قوامين لله اے مومنانو شئ تاسو قوامین پورا پابندی کوونکی لله د الله د پاره پورا پابندی کوونکی شئ په استقامت کې د الله د پاره شهداء بالقسط حال دا چې تاسو شاهدان یې په عدل ولا يجرمنکم او باعث دین کی تاسو شنآن قوم دشمنی د یو قوم علی الله تعدلوا پدی باندې چې تاسو عدل ونه کوي یعنی علی ترک العدل فیهم چې تاسو ور سره دشمنی ده نو دا دشمنی دی په تاسو باعث نشي چې تاسو د دوی په باره کې عدل پریږدئ اعدلوا یعنی بل اعدلوا فی اولیائکم و اعدائکم د دوستانو په باره کې عدل کوئ او د دشمنانو په باره کې عدل کوئ هو اقرب للتقوى دا عدل چې دی چې اعدلوا ور باندې دلالت کوي اقرب للتقوى مراد د قربنا مناسبت الطاعه بالطاعه دی دا عدل د تقوا سره ډیر مناسبت لري ځکه تقوا یو طاعت ده او دا عدل یو طاعت ده نو د دوړو په مابین کې مناسبت ده نو د دې قرب نه مناسبت مراد ده واتقوا الله فی ترک العدل دا الله نو ویریږي په ترک د عدل کې ان الله خبیر بما تعملون بشک الله پاک چې خبردار دي تاسو په اعمالو باندې وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات الله وعده کړی دا د هغه خلکو سره چې ایمان راوړی دی او نیک اعمال کړی لهم مغفرة جملة مستأنفة مبينة لساني مفعول وعده مفعول ثاني د وعده بیانې د څه شي وعده کړی دا لهم مغفرة واجر عظیم د دې مفعول ثاني بیان الله پاک کړو چې د مغفرت او د غټ اجر وعده ور سره الله کړی دا والذین کفروا هغه کسان چې هغوی کافران دي وکذبوا بآیاتنا ونسبت دروغ کړي دي زما آیاتونو ته اولئک اصحاب الجحیم دا خلق چې دي دا لازم دي د جهنم سره امدای معنا عرفی دا لازم د یو چا سره هغه ته کلمه د اصحاب مستعملیږي ملازم ته یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ د الله نعمت چې پتا سوې کړې ده اذ هم قوم فاغه وخت چې قصد کړو یو قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم چې را وګد کی تاسو تخپل لاسونه د قتل د پاره فکف ایدیهم عنکم نو فکف ایدیهم عنکم بند کړ الله پاک د دوی لاسونه ستاسونه په مسلم شریف کې د حضرت جابر رضی الله عنه روایت ده چې مشرکانو د حدیبی په کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه ولیدل چې یو ځل مونږ کوي د عصفان په مقام کې ان المشرکین راوا رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحابه بعصفان قاموا الى الظهر معا مسبخین مانځه ته یو ځل ټول درېدلی نو دوی د عزم وکړو چې را کدا ځل یو ځل ودرېدل یو ځل مازیګر ته به انتظار کو بل مونږ دوی را روان دي چې کله یو ځل مانځه ته ودرېدو بیا به یکدم حمله پیوکو نو بیا په مازیګر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلات الخوف وکړو نو الله پاک د دوی لاسونه د پیغمبر علی السلام نه بند کړ د صلات الخوف په وجه باندې فكف ايديهم عنكم الله دا غوی لاسونه ستاسو نه بند کړ او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې پړاو واچولو خلق د بوټو لاندې خبره شو د خوب د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بوټی لاندې ودر یو مشرک او غراغلو
پیغمبر علی السلام تور راځوړند کړي و د پیغمبر علی السلام تور راواخسته او پیغمبر علی السلام ته ویل چې تاسو زمانه څو خلاصي پیغمبر علی السلام ورته فرمایل چې الله پاک به مې در نخلاصي جبريل علیه السلام راغلو د کافر لاس یو ول صورت ری نو ورځیدا پیغمبر علی السلام راواخسته او به د ته ویل چې اوس به تاسو زمانه خلاصي نو بیا د ورته زاري شروع کړي پیغمبر علی السلام پر خودو واتقوا الله فيما امركم وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله دي توکل کی مؤمنان مخکې بیان د نعمتونو په مؤمنانو دلته الله پاک بیان د نعمتونو په اهل کتاب باندې کوي ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل خامخ په تحقیق سره اخذت و الله پاک ميثاق بني اسرائيل ټینګ وعده د بني اسرائيلنا لقتال الجبابره الساكنون في اريحا ارض شام الله د دوی نه ټینګه وعده واخیستا چې تاسو به د جبابره سره جنگيږئ جبابره په اريحا کې وسیدو د شام زمکه و نو الله د دوی نه دا وعده بعد هلاك الفرعون فاستوا وبعثنا منهم او مقرر کړم یو منهم یعنی فیهم مقرر کړم یو په دوی کې 12 نقيبا 12 سرداران نقيبا د نقب نه ده په معنا د تفتیش لکه فنقبوا فی البلاد دوی ته نقبا د دی وجنویلی چې دوی به د حالاتو د قوم تفتیش کولو نو فاعل په معنا د فاعل سره ده دوی تفتیش کول کې د خپل قوم یا فاعل په معنا د مفعول سره ده قوم دوی مختار کړیو على علم منهم وتفتیش احوالهم قوم په دوی باندې پویدو او د دوی د احوال او تفتیش دی قوم کړو یا دوی د خپل قوم د حالات او تفتیش کول نو فاعل په معنا د فاعل یا قوم د دوی د حالات او تفتیش کړو نو ځکه مشران کړو نو بیا به فاعل په معنا د مفعول سره امام زجاج فرمایي چې نقیب د نقب نه ده نقب الثقب الواسع فراخ غار ته وي والطريق في الجبل په غرونو کې چې کم تنګي وي پولاو لاروي اغه ته وي عربان وی فلان حسن النقبه یعنی جمیل الخلیقه اخلاق دي خلی دي نو الله پاک فرمای ما پتا سو کې 12 نقبا مقرر کړو ابن جریر فرمای اخذ الله ميثاق بني اسرائيل الله پاک د بني اسرائيل مضبوطه وعده واخستا ان يخلصوا له ولا يعبدوا غيره چې خاص د الله عبادت بکي او د بل چا عبادت بنکي به په دوی کې 12 مشران مقرر کړو چې دوی به د خپل قومونو تفتیش کوي د خپل قومونو د حالاتو تفتیش وکړي نو وبعثنا او ما مقرر کړو د دوی نام 12 نقيبا 12 نقبا سرداران 12 سرداران می په دوی کې مقرر کړو 12 ملکان دا 12 ملکان بیا موسی علیه السلام ولېګل د جبابره زمکه ته چې د جبابره حالات وګوري زمکه وګوري او د دوی حالات وګوري چې به ورسته ور سره و جنگيږي دا 12 واړه ورغله چې واپس راغله نو د زمکه مولي د چې ډیره خپل زمکه ده او د دې قابلیت ده چې د دې جبابره مونږونی سو کوزور او الته د جبابره طاقت مولي دلو چې واپس راغله موسی عليه السلام ورته فرمایل چې د دې زمکه بیان خپل قومونو ته وکړي چې ډیره خزمه کوه او دا ورته مو وایي چې هغه ډیر طاقتمن خلکو ځکه تاسو قوم به ویریږي نو په دې 12 کې صرف 2 کسانو د موسی عليه السلام خبره اومنله او د 10 کسانو خپل قومونو ته دا خبره وکړه چې غډیر قوي خلکو او زموږ د هو سره د جنگ طاقت نشته وقال الله پاک دې ته فرمایل انی معکم زستاسو سرایم انی معکم زستاسو سرایم یعنی لا یغلبونکم دوی په تاسو باندې غالبان نه زبستاسو سرایم دوی په تاسو باندې غالبان کیږي نه انی معکم دا کوم یدین قبو تراجی ده او بحر محیط ولوي چې کوم کې بنی اسرائیل مراد دي زستاسو سرایم اے بنی اسرائیل یعنی د ټولو بنی اسرائیل سره زیم خو شرط پکې دا ده دوی په تاسو نه غالبيږي خو شرط دا چې ان اقمتم الصلاه کتاسو سم ادا کړو مونږ واتیتم الزکات او تاسو ورکو زکات وامنتم برسولی یعنی بجميعهم او په ټولو پیغمبرانو ایمان راوړو
اخره عن الفروع ایمان ورست ذکر کړو لانهم معترفون بالایمان ایمان دوی راوړو اصل مقصود اقامت الصلاه او ایتاء الزکات هغه ورته الله مخکې ذکر کړو نو شرط د فتح د پرداو وعزرتموهم یعنی عظمتموهم دا د ابن زید معنا ده عزرتموهم یعنی عظمتموهم چې تاسو د پیغمبرانو تعظیم وکړو او د امام مجاهد معنا ده وعزرتموهم یعنی نصرتموهم چې تاسو د دوی سره امداد وکړو د پیغمبرانو سره واقرضتم الله او تاسو الله ته قرض ورکړو قرضا حسنا قرض حسن بالانفاق في سبيل الخير چې د الله په لار کې نفقه وکړه د الله په لار کې نفقه کول دا الله ته قرض ورکول دي قرضا حسنا قرض حسن چې د الله په لار کې نفقه وکړه نو دا قرض حسن دی حسن څه مطلب ما کان عن طيب نفس نفقه وکي د زړه د خوشاله نه حضور نه نو ما کان عن طيب نفس دې ته قرض حسن وي یا قرض حسن دې ته وي چې ما لا يتبعه من ولا عذاب چې نفقه وکي خو ورپسې احسان او ضرر نه او یا قرض حسن دې ته وي چې ما کان من حلال د حلال مال نه دې نفقه کړي نو دا قرض حسن دی نو اقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم نزب محوكم استاسنا سيئاتكم گناهون استاسو ولا ادخلنكم وزب داخلكم تاسو جنات باغون تا تجري من تحتها الانهار داس باغون چروان ودا غلان دي نهرنا فمن كفر بعد ذلك چاچ کفر وکړو بعد ذلك یعنی بعد الميثاق رسته د دې ټینګي وعدینم او یا بعد ذلك بعد قوله تعالى اني معكم رسته د دې وینا د الله نه چې زستا سره يم منکم دا حال د فاعل د کفرنا حال دا چې دا کافر ستاسو نه نو فقط ضل سواء السبيل دې بلار شو ضل دور کړه سواء السبيل ني غلارا فبما نقضهم ميثاقهم دا آیات خډیر تیر شو دي کې مې ترکیبونه کړی وبما نقضهم ميثاقهم فسبب د ماتولو د دوی وعدی د دوی لرا لعناهم الله فرمای ما په دوی لعنت وکړو لعناهم یعنی طردناهم وابعدناهم من رحمتنا دا ما وشړل او د خپل رحمت نه ملری کړو یو معنا دا ده چې طردناهم وابعدناهم من رحمتنا دویمه معنی ده لعناهم غویناهم بالجزيه دا می بلار کړه جزیه می ور باندې مقرره کړه او دریمه معنی ده حضرت عطاء ابن ابي رباح ده لعناهم یعنی مسخناهم قرده وخنازير دوی می مسخ کړه شادیان او خنزیران مترنه جوړ کړه وجعلنا قلوبهم قاسيا او وګرځول مازونه د دوی قاسیه سخت او محکم د عبد الله ابن عباس معنا ده تنبو عن قبول الحق دومره سخت او محکم دي چې انکار کوي د قبولولو د حق نه نزلونه می سخت کړو سختواله د زلونو د دې معنا ده سلبناهم التوفيق توفیق د هدایت ماتره نه واخستو يحرفون الكلمه دا جمله مستأنفه ده مبين مرتبه قساوه قلوبهم د دوی د زلونو قساوت او سختواله الله پاک بیانوي يحرفون الكلمه لفظا او تأويلا باطلا تحریف ورکی خبرو ته لفظا تحریف کوي یا غلط تاویلات پکې کوي تاویل باطل پکې کوي يحرفون تعبير الله پاک په مضارع باندې وکړو استحزارا لصوره بديعه د مضمون ماضوی کله تعبیر په صيغه د مضارع باندې کیږي استحزارا لصوره بديعه دوی تحریف ورکی خبرو ته د خپل مواضعنا ونسو حظا مما ذکروا به او دوی هی رکړه دا حظا یعنی بعض حصہ مما د اغه توراتنا ذکروا به چې دوی ته په پند ورکړې شوی من اتباع محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم په تورات کې ذکر شوی و نو هغه دوی هی رکړه و حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي اني لا احسب الرجل
ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. حضرت عبدالله ابن مسعود سے فرمایي چې زه په خلکو باندې ګمان کوم چې دنه علم هیریږي، دته مخکې قرآن زدی، علم ورته زدی، الله پاک ترې نه هیر کی د ګناهونو په وجه باندې، نو د دوی د ګناه په وجه باندې الله یو برخه د تورات د دوی نه هیر کړی و. نو دا معنام صحیح ده چې الله ترې نه تورات هیر کړی و لکه د چانه چې قرآن هیر شي، نو دا د دوی د عذاب ذکر دی. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، همیشه به ته تطلعو چې ته به خبرېږي على خائنة منهم په یو خیانت باندې د دوی نه، یعنی دا خیانت او دوکه د دوی عادت مستمره ده، روزانه به د دوی په یو دوکه او خیانت باندې ته خبرېږي ما سوا د دې تحریف نه. الا قليلا منهم، مگر لږ د دوی نه لکه عبدالله ابن سلام وغيرهم، فاعف عنهم، نو دوی ته عفو وکړه. کله ورته عفو وکړه تقدیر ورسره ولګوئ، اذا تابوا وبذلوا الجزيه، چې کله توبه وویسته او یې جزیه ورکړه، اذا تابوا او بذلوا الجزيه، نو بیا ورته څه مه وایه. دا یو توجیه. دویمه توجیه فاعف عنهم، دا عنهم ضمیر دی قلیل تراجه ده، عفو دی قلیل ته وکړه چې دا چا توبه ویستلې ده، نو دا قلیلین چې توبه ویستلې ده دوی ته عفو وکړه. واصفح عما غیروا من احکام الله، او ته مخ واړوه د هغې څه نه چې دوی تغییر ورکړی د